بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني نمنګه د کلام الله مبارک خبره کوله چې کلام الله د دې چې کم معتزله وای چې د دې کم صفات دي نو هغه صفات د حدوث دي او دا د صفات د مخلوق دي نو موږ ورته دا وایو چې څنګه دا صفات چې نه دا خو د لګري د کلام لفظي صفات دي دا کلام نفسي دغه صفات دا نشي کېدی او زموږ خبره په کلام نفسي په قدیموالی کې ده د کلام لفظي په قدیموالی کې نه ده پرون سبق کې بیا دا ویل شو چې د معتزله چې کوم شوبې دي نو وايي کې غټه شوبه ده چې تاسو قران څه ته وایي نو قران خو مونږ دغه ته وایو چې کم د دوه غتو په مېز کې ده او د دوه غتو په مېز کې چې کم دی نو دا خو مقرو ده یعنی په جو باندې ویل کېږي په غوګونو اورېدل کېږي په سترګو باندې لیدل کېږي نو دا خو دغه او دا خبرې چې دي دا صفات نو دا خو د کلامي لفظي کې دی شي او د کلامي نفسي نشي کېدی او دا صفات چې کوم دي چې دا به مسموع وي او دا به مکتوب وي او دا به مقرو وي نو دا صفات د حدیث دي دا صفات د قدیم نشي کېدی لکه په وخت شوې باندې کېله تاسو نو جواب ورکړه دی چې را دا کم چې منګه زموږ په جبو باندې ویلې کېږي کم چې زموږ په زړونو کې محفوظ کولې کېږي نو دا ټول چې دي که نه دا د کلام لفظي دي خو دا کلام لفظي دلالت کوي په دغه کلام لفظي باندې پوه کلام لفظي دي او دلالت کوي په کلام لفظي باندې یعنی مطلب کوم چې زموږ په غوګونو باندې اورو کنه مونږه نو غوګونو دا مسموع دا کلام لفظي چې کوم په غوګونو اوریدل کېږي دا دلالت کوي په کلام لفظي باندې واښو به باندې او بیا موږ ویلو چې یو څه دا یو حقیقتي او یو څه پای باندې دلالت کوي لکه اوس موږ وایو النار جوهر محرق مضيء نو دا دی خدا په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا اور سوځیدون کوي خدغه الفاظ کوم ما وي النار دا الفاظ دي دا د حقیقت نه نه حقیقت خو د اور بل څه دی دغه شان دي دا الفاظ په کلام لفظي دا په کلام نفسي باندې دلالت کوي کلام نفسي دا نه دی واښو به باندې او بیا ویلو چې د هر یو څه چې دا مختلف وجودونه سلور وجودونه یو وجود خارجي دی یو وجود ذهني دی یو وجود کتابي دی او یو وجود لفظي دی نو د هر مختلف اعتبارات سره داغه مختلف وجودونه دي چې موږ وایو کلام الله دا قدیم دی د قدیم نه مراد کلام نفسي دی دا وجود خارجي دی چې په خارج کې څه وجود نشته دی اکچر ته موږ وایو چې را مانیم قرآن مجید یاد کو قرأت نصف القرآن حفظت نصف القرآن د دې مطلب وجود ذهني دی چې مطلب هغه ذهن کې چې مزین کې مدار اوسو نو کلام نفسي نه دی او د وجود ذهني په اعتبار سره یا ته چې ما د قرآن مجید مسکول دا د محدث لپاره چې دا حرام دي نو موږ وایو چې کله د قرآن مجید وجود کتابي موجود وي دا وجود کتابي مسکول دا محدث لپاره چې دا صحیح نه دي حرام دي لکه پوه شو مې باندې یا قرأت نصف القرآن و نو قرأت نصف القرآن وجود لفظي مراد وي دا هر اعتبار سره ته جدا جدا څه مراد وي وس دا بل دغه اعتراض دی چې دا قرآن مجید دا ته چې دا مشترک لفظي دی یعنی کلام لفظي ته هم وي او کلام نفسي ته هم وي نو د ائمه اصول چې دوی د قرآن مجید کوم تعریف کړل دی دا څوک د سر ټکی خو ده ولې ودره کېخته نو چې سره کده کې دا واست نو دې ائمه اصول چې کوم تعریف کړل د قرآن مجید کړه چې المکتوب فی المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نو دغه صفات چې کوم دي کنه چې مکتوب به وي منزل به وي مقروء به وي او منقول به وي نو دا خو د کلام لفظي دغه دي د کلام لفظي صفات دي او د کلام نفسي نه دي نو ته چې قرآن د دوړو د مجموعي نه څه مطلب هغه پوه شو مې باندې د جواب دا دی چې دا قرآن د کلام لفظي او د کلام نفسي دواړو نوم دی نه مشترک لفظي دی د قرآن مجید نه مراد کلام لفظي ما غسته شي او د قرآن مجید نه مراد کلام نفسي ما غسته شي خو دې ائمه اصول چې کوم تعریف کړی دی کنه نو د هغه غرض هغه مقصد دا دی چې دوی د قرآن مجید نه هغه
استنباط کوي، اجتهاد د مسائل کوي، استنباط د مسائل کوي، نو بده سي انداز سره کړه پوه شوي. یعنی احکام وجوب دا غي نه کوي چې دا وجوب دا حرام دی او دغه لپاره دغه صفات چې دا پکار دي ځکه هغه دغه صفات بیان کړی دي پوه شو دې باندې. یعنی د دوه کار دی کنه دا د کلام نفسي سره نه د دوه کار خو د دوه کار خو دغه سره دی د استنباط مسائل سره او د احکام دراويستلو لپاره او احکام دراويستلو لپاره د استنباط لپاره دغه تعریف پکارو او ځکه دغه تعریف په انداز سره کړه. نو قران د دوانو لفظ نوم دی دا کلام لفظي ته هم قران وي او کلام نفسي ته هم قران وي. دا پوه شوي. ولما كان دليل الاحكام الشرعيه اقل چې دلیل د احکام شرعیه هو اللفظ دون المعنى القديم، یعنی د احکام شرعیه د لپاره دلیل احکام شرعیه چې ثابت کیږي دا د الفاظ نه ثابت کیږي د معنا نه ثابت کیږي د الفاظ نه ثابت کیږي د معنا نه. نو عرفه ائمه الاصول نو تعریف بیان کړل د قرآن د قرآن مجید ائمه اصول بالمكتوب بالمصائف چې باب لیکل شي په مصائف کې المنقول بالتواتر چې من المنقول بالتواتر نقل کړل شوی په تواتر سره وجعلوه او ګرځول له هغه د قرآن مجید اسم النم للنظم والمعنى جميعا دا لفظ او د معنا ځوان هغه په شو مې باندې اي للنظم من حيث الدلاله على المعنى يعني داسي الفاظ چې هغه دلالت کوي په معنا باندې نه یوازې په معنا باندې لا لمجرد المعنى نه صرف د معنی لپاره هغه پوه شئ انداسي الفاظ چې دلالت کوي په معنا باندې ناغو دا نظم د الله علما د قرآن مجید دا معنا دي. وس د دې راخوا واما الكلام القديم نه مراد د دې نه ورسو دا مسله بیانې چې دا کلام نفسي مسموع کېدې شي او کنه کلام نفسي اوریدل شي کنه شي اوریدل هغه پوه شئ زمانہ په چاته اوس کړهو چې حضرت موسی علیه السلام چې دوی چې د کلام نو مراد کلام نفسي دی کلام لفظي نه دی د موسی علیه السلام د الله تعالی چې الله تعالی سره خبرې کړې وي نو هغه کلام نفسي څنګه واورېدو نو بده راځي اجتهادي دغه مسله ده اختلافي مسله ده چې آیا دا کلام نفسي دا مسموع کېدې شي او کنه اوریدل شي او کنه شي اوریدل. دا ابو الحسن اشعری رحمت الله علیه فرمایي چې کلام نفسي دا الله تعالی صفت ده دا الله تعالی سره قائم دی او دا مسموع کېدې شي لکه څنګه چې رؤیت تبارک تعالی چې دا ممکن دی سره د دینه چې الله تعالی د جسم نه د شکل نه الله تعالی د رنگ نه دا سره پاک دی او د دې باوجود رؤیت تبارک تعالی ممکن دی په کومه طریقې سره دی دا الله تعالی د پته دغه شان دی د صفت سمع کلام نفسي دا الله تعالی یو د الله تعالی یو صفت ده او الله تعالی نه دا اوریدل کیږي اوس په کومه طریقه باندې کیږي الله ته پته پوه شو د دې وجه نه قرآن مجید کوم راغلي دي کنه چې حتى يسمع كلام الله چې دا واوري کلام د الله هغه پوه شو به باندې او دغه چې کنه دا مذهب چې کوم دی ابو الحسن اشعری نو دې په دې اعتبار سره دا کلام نفسي د حادث او د قدیم په منځ کې واسطه ده د حادث او د قدیم په منځ کې واسطه ده او دغه چې د استاد ابو اسحاق اصفراینی رحمت الله علیه هغه چې کلام نفسي دا مسموع کېدل نشي کلام نفسي دا نه اوریدل کېږي او ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه هغه هم دا خبره ته دا غوړه کړی ده هغه پوه شوي او کنه چې دا الله تعالی د الفاظ او د سماع کوم دا داغي دوی دا الله تعالی د صفت ته چې دا کلام لفظي په کلام نفسي باندې دلالت کوي چې کلام لفظي په بس دلالت کوي په کلام نفسي لګته سمعت علم فلان ما پلانکی د علم په باره کې ما ډېر خبر اورېدل پلانکی علم ډېر زیات دی نو تاسو دا علم نه اورېدل دا به دا خبرې اورېدلې او دلاله خبرې دلالت کوي په علم د باندې دا لکه د پلانکی د علم په باره کې ما اورېدل د پلانکی علم ما اورېدل پلانکی علم نه منل نو علم خو څخه نه چته یومنه پوه شو مې باندې نو دغه شانتي دی وی چې دا علم قابل سماع څه نه نه دغه شانتي دا خبرې په علم باندې دلالت کوي نو دغه شانتي الله تعالی دا کوی تور باندې د موسی علیه السلام سره دا خبرې شوې کنه د دې مطلب هم دا دی چې داسې الفاظ د موسی علیه السلام اوریدلو داسې الفاظ د موسی علیه السلام اوریدلو چې هغه دلالت کو په کلام نفسي باندې داسې الفاظ اوریدلو چې دلالت په کلام نفسي باندې
نو چې هلکه دا خو یو اسانه خبره شوه. موسی علیه السلام د الله تعالی داسې الفاظ اورېدلي چې هغه الفاظو دلالت کوي په کلام نفسي باندې که نه. دغه چې خو موږ د قرآن ته هم وایو چې قرآن مجید دا کلام لفظي دی او دا کلام لفظي دلالت کوي په څه باندې؟ په کلام نفسي باندې. نو حضرت موسی علیه السلام ته کلیم الله ویلي وو، نو موږ ته هم کلیم الله ووایه. پوه نه شوئ په دې باندې؟ په دې باندې پوه شوئ؟ یعنې دوه مذهبونه دي. کلام نفسي چې کوم وایي مسموع کېدی شي، نو هغه خبره ختمه شوه. دا چې وایي ابو الحسن اشعري رحمت الله علیه، پوه شوئ؟ کوم چې وایي چې کلام نفسي مسموع نه شي کېدی، نو حتی يسمع کلام الله دې بیا څه مطلب دی؟ نو وایي چې دلته کې مطلب حضرت موسی علیه السلام داسې کلام لفظي اورېدلی و چې کلام لفظي دلالت کوي په څه باندې؟ په کلام نفسي باندې. نو ته چې بیا د موسی علیه السلام ته کلیم الله ولې وایي؟ کلیم الله ورته ولې وایي؟ داسې خو موږ ته بیا هم کلیم الله ویل پکار دي که نه؟ لکه چې موږ هم د الله تعالی موږ سره په دې کلام لفظي په ذریعه سره خبرې کړې د قرآن مجید په ذریعه سره، او د دې مراد د الله تعالی کلام نفسي دی که نه؟ وایي د حضرت موسی علیه السلام سره چې الله تعالی دا کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې، دا بغیر د واسطې د پیغمبر نه، بغیر د واسطې د کتاب نه، بغیر د واسطې د فرشتې نه. او زموږ سره چې دا کوم خبرې دا په الله د فرشتې واسطه پکې هم ده، د کتاب واسطه پکې هم ده، د پیغمبر واسطه پکې هم ده، نو موږ ته ځکه کلیم الله نه وایي، ته ځکه کلیم الله وایي. په دې پوه شو؟ وګورئ. واما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى، او کلام قدیم دا څوک تماشې چې وکړه واما الكلام وګوره شته کله لري. واما الكلام القديم، هر څه کلام قدیم دی الذي هو صفة الله تعالى، هغه چې هغه صفت د الله تعالی دی، یعنی کلام نفسي. کلام قدیم چې د الله تعالی صفت دی یعنی کلام نفسي. فذهب الاشعري، اشعري امام اشعري رحمۃ اللہ تعالی علیہ الى انه يجوز چې دا جائز دی ان يسمع، چې دا څه شي واورېدل شي، چې کلام نو هغه په دې باندې کلام نفسي چې دا څه کېدی شي مسموع کېدی شي. لکه پوه شوئ، لکه څنګه چې هغوی رؤیت د باري تعالی دا په آخرت کې ممکن دی، دغه شانتې اواز د الله تعالی کلام نفسي د الله تعالی دا مسموع کېدی شي. په دې پوه شوئ تاسو؟ خادي ومنعه الاستاذ ابو اسحاق اسفراینی رحمه الله تعالی، او د استاد چې کومو ابو اسحاق اسفراینی هغه خبرې نه منع کړې ده، او چې کلام نفسي دا نشي مسموع کېدی. او اختیار الشیخ ابي منصور ماتوریدی، او دا خبره چې دا نو دا ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه غوړه کړې ده. فمعنى قوله تعالى، نو بیا دې خبرې به څه مطلب چې حتی يسمع كلام الله، چې دا واورېدو د الله تعالی کلام، د دې خبرې بیا څه مطلب؟ ما يدل عليه، هغه چې دلالت کوي په دې باندې، یعنی هغه کلام لفظي چې دلالت کوي په کلام نفسي باندې، نو هغه مراد دی. کلام لفظي چې دلالت کوي په څه باندې؟ کما یقال لك څنګه ویل کېږي سمعت علم فلان، ما د بلانکي علم واوریدو، د بلانکي علم واوریدو، نو علم خو د زړه شي دی، علم خو نه اوریدل کېږي، خبرې اورېدل کېږي کنه، خو دا خبرې دغه په دې علم باندې دلالت کوي. ته لکه د پلانکی کتاب مې ولیدو، دغه د علم د ډېر زیات متاثر شو، نو علم خو د زړه سیس دی، علم خو ته نه لیدلی، خو داسې کتاب دې ولیدو چې کتاب دلالت کوي دا په علم باندې. دغه شان دی دا موسی علیه السلام کلام لفظي اورېدلو چې کلام لفظي دلالت کوي په څه باندې؟ فموسى عليه الصلاة والسلام سمع صوتا دالا على كتاب كلام الله تعالى، وموسى عليه الصلاة والسلام داسې आवाज اوریدلو چې आवाज دلالت کوي د الله تعالی په کلام باندې. نو بیا ورته ته وایي موږ هم د الله تعالی کلام اورو په کلام لفظي په واسطه سره، کلام نفسي اورو کلام لفظي په واسطه سره کنه، نو موږ ته بیا هم څه وایو؟ كلام الله وایي. ولكن لما كان بلا واسطة الكتاب والملك خص باسم الكلمة، وإذا حضرت موسی علیه السلام دا اوریدل چې دا بغیر د واسطې د کتاب نو، بغیر د واسطې د فرشتې نو، نو خص د خاص کړل شوی په اسم د کلیم سره. هغه پوه شو به باندې. فإن قيل، بیا بل خبره کوي چې بل خبره ده چې ګوره ته کنه چې مخکې دا ویل شول چې کلام نفسي دې ته ویل کېږي چې هغه حروف او د اصواتو نه مرکب نه وي، د دې باوجود دې ته کلام وي. نو قرآن مجید ته کلام لفظي ویل دا حقیقي معنی شو، یا قرآن مجید ته کلام نفسي ویل دا د قرآن مجید حقیقي معنی شو، او قرآن مجید ته کلام لفظي ویل دا د قرآن مجید مجازي معنی ده.
سمانه ده مجازي معنی ده او مجازي معنی چې دا کنه دا د خپل هغه موضوع لهونه کله کله دا هغه د څه کیږي چې دا موضوع لهونه یو شی لکه مطلب زه مې چې رأيت اثرا ما دا ول دا منظره ده دا د دې لکه سو منظر نو دا خو منظره نه ده خو ما چې د دې لکه په شان د تشبیه مې ورکړل کنه نو د اسد ویل په معنی مجازي سره دي کنه اسد ویل په معنی مجازي سره دي ولکه نه معنی مجازي لري کول دا جایز دي لکه زما چې دا منظره نه ده نو نه کنه په حقیقت کې نه ده نو کدا کلام لفظي دا قران مجید مجازي معنا وي نو پکار دا چې تاسو سوال شو چې دا کلام لفظي دی خو قران نه ده کلام لفظي دی خو قران نو دې څه نشي کولای کنه دې خبره باندې اجماع منعقد ده چې څنګه کلام لفظي دا قران مې دغه شان دي کلام لفظي دا قران مې لګيږي او چې مجازي معنی نو مجازي معنی خو د چاته چې پاره چې مجازي معنی استعماليږي دا غن د لري کول جایز دي دا لري کول څه دي او دویمه خبره ده چې الله تعالی چې کوم چیلنجونه ورکړي دي چې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا چې دا خلک ټول راجمه شي بلې باندې چې دا قرآن مجید مثل پیش کی نو دا خو دغه قرآن مجید وای چې کوم الفاظ او اصوات دي د کلام لفظي پوه شو به باندې ځکه چې الله تعالی چې کوم چیلنج ورکړی دی خلکو له د کلام نفسي د پیش کولو نه ورکړی بلکې د څه ورکړی دی دا کلام لفظي ورکړی دی دا به خبره باندې پوه شئ فدي خبر باندې پوه شئ فإن قيل لو كان كلام الله تعالى حقيقة في المعنى القديم وكثر دا كلام الله چې نو دا حقيقي معنی د دې سوي کلام نفسي وي مجازا في النسب المؤلف او د دې مجازي معنی چې دا نسب مؤلف وي يعني دا کلام لفظي وي نو يصح نفيه عنه نو صحيح بیان في قول دلینا بأن يقال جوه شيء ليس النظم المنزل المعجز المفصل الى الصور والايات كلام الله چې نه هغه نظم کوم چې نازل کړی شوی دی معجز دی او تفصیل به کړی شوی دی په صورتونو په آیاتو کې کلام الله نه دی والاجماع على خلاف اجماع دي خلاف تا يعني دلیل ته دغه مجازي معنی د دې نه کټ کوله وايضا دویم اعتراض دار المعجز المتحدى به يعني هغه عاجز کون کې چې چیلنج ورکړل شي پای سره هو کلام الله تعالی حقیقتا علی الله تعالی کلام د حقیقتا مال قطع سره د یقین لري خبرنا چې به ان ذلك انما يتصور چې دا متصور کیږي په نظم المؤلف المفصل للصور اذ لا معنى لکه زمانه نشته معارضه د صفت قدیمه ته لکه پوه شو به باندې د جواب دار کنه چې دا کلام الله دا په نظم مؤلف کې مجاز نه دی بلکې دا کلام الله او قران دا مشترک لفظي دی کلام لفظي ته هم او کلام نفسي ته هم وي خو چې کله د دې نسبت الله تعالی ته وشي نو بیا به اضافه الصفه الى الموصوف او کچرته مخلوق دی نسبت وشي نو بیا به پدې کې اضافه المخلوق الى الخالق وي اضافه المخلوق وريقول لهم التحقيق تحقيق ده ان كلام الله تعالى اسم مشترك شيء كلام الله اسم مشترك ده بين الكلام النفسي القديم وبين الكلام النفسي القديم کې ومعنى الاضافه كونه او دل کو زمانه د اضافت به چې په داسې حال کې چې صفت د الله يعني دا قران مجید دا الله تعالی کلام د په داسې حال کې چې دا صفت د الله يعني چې الله صفت د کلام نفسي شو وبين اللفظي الحادث المؤلف من الصور والايات او بمن ذا لفظي کې يعني کلام لفظي کې چې حادث ده او مؤلف ته جوړ کړل شوی دی خو چې کله د دې نسبت د قران مجید نه مراد کلام لفظي واغستې شي نو بیا به معنی الاضافه معنی به دې اضافت وي انه مخلوق الله تعالی چې دا قران مجید د الله تعالی کلام دی په داسې حال کې چې دا قران دا کلام د الله تعالی مخلوق دی ليس من تالیفات المخلوقین و اذا مخلوق د مخلوق د تالیفات نه بلکې الله تعالی مؤلف کړی ولا يصيغ النفي اصلا نسينا نفي قول دلیل بالکل ولا يكون الاعجاز والتحدي الا في كلام الله تعالى او دا تحدي او چیلنج کوم ورکړل شوی دی نه مګر صرف او صرف د باری تعالی ورکړل شوی دی او بعضی مشایخ دې ته مجاز ویل نه چې دا مجاز ویل دی دا هغه به سم ان شاء الله بیا وایو صحیح ولا واړه